أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. سورة بقرہ دیرشم آیات. مخ کے آیاتونو کی اللہ پاک د خاص او عام نعمتونو ذکر وکړ او د ناشکرۍ او نافرمانۍ نه د بچ کېدو دپاره هدایات یې ورکړل. اوس په دې آیاتونو کې د رکوع تر اخرې پورې د حضرت آدم علیه السلام قصه ذکر کیږي. نعمتونه دو قسم دي. یو داسې نعمتونه چې هغه محسوس کیږي، لیدل کیږي، لکه خوړل، څکل، دولت، مکان وغیره. دویم داسې نعمتونه دي چې هغه په نظر نه راځي، لکه عزت، خوشحالي، علم. دیتا معنوی نعمتونه ویلی شي او دا ړومبني سوري محسوس نعمتونه دي. نو مخکې آیاتونو کې سوري او ظاهري نعمتونو ذکر او په دې آیاتونو کې دې رکوع کې معنوي نعمتونه ذکر کیږي. زموږ ستاسو بابا حضرت آدم علیه السلام ته علم ورکړو، عزت هم ورکړه، ټولې فرشتې ورته په سجده پرېوتې، مسجود الملائکه شو. او تاسو د دغه بابا اولاد یې، نو په دې فخر وکړئ. خلاصه د مضمون د دې ځای دا ده چې الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ او په دنیا کې خلیفہ کو. پیدائش نه مخکې الله دا اراده فرشتو ته ښکاره کړله. په دې کې د فرشتو امتحان و چې فرشتې د خپل رای اظهار وکړي. فرشتو خپل رای دا پیش کړله کہ په انسانانو کې خو به داسې هم وي چې هغه به فساد او خونریزي کوي. اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. داسې مخلوق به هم پکې وي چې خونریزي او فساد به کوي. نو دوی په ځمکه کې خلیفه کې او نظام ورته سپارې، نو زموږ په پویه کې دا خبره نه راځي کہ داسې مخلوق ولې خلیفہ کې. دې کار دپاره خو فرشتې ډېرې مناسبې دي.
कि बस अभी हर वक्त नेक अमल कई बदी पके अड़ोशता ना। द दुनिया निजाम बखो उचले नो अल्लाह पाक द दुई द राय द गलते इजहार यो हाकिमाना अंदाज के उको वेता से न पोएगे और से पोएगा। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून तासो न पोएगे और ज पोएगम अअलमु पोएगम फ़अगसम मा ला तअलमून के तासो ते न पोएगे। हाकिमाना अंदाज के जवाब को कि दजमा के द खिलाफत द पारा द इल्म जरूरत थे द वाकिफियत जरूरत थे और तासो पागे नावाकिफ है। और द्वेम जवाब हकीमाना अंदाज के उको कि आदम अलैहिस्सलाम ने पैदा को फरिश्ते व सर योजे करले और आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह पाक इल्म वर्को और प मकाम द इल्म के आदम अलैहिस्सलाम तो फौकियत वर्को तरजीह वर्कला। अल्लाह पाक पज़मका बांधे अवल फरिश्ते पैदा करे हुए और फरिश्ते द हर किस्म गुनाह द कारून ना पाके हुए हर वक्त ताबेदार ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह द फरिश्तों सिफत करे रही कि नाफरमानी न कई अल्लाह च कम हुक्म वतो कि नो पूरा पूरा ताबेदारी कई नाफरमानी न कई। नो यो फरिश्ती री च मुकम्मल ताबेदारी री और द्वेम शयातीन पेरियान नो शैतानानो के अड़ो द खैर मादश करे ना थोल शर शर दे नो फरिश्ते देर पाकी दी और शयातीन देर खराब दी। अल्लाह दे मंज मंज की और मखलूक पैदा कई जगह के खैरमश्ता और शर्मश्ता इंसान के खैरमश्ता और शर्म पकिश्ता दे प खैर बांधे राशि इंसान दे द फरिश्तों नम ब्याड़वान ले दे शर बाने दा शैतान रागे नो इंसान के पा शर रागे शैतान बचीम लिखी गया। नो अल्लाह दास मखलूक पैदा कोली ची द खैर और द शर द्वारा मादे पकिश्ता दासिम पैदा करी ची टोल द खैर मादा पके द फरिश्ते दासिम पैदा करी ची टोल द शर मादा द शयातीन। अल्लाह पाक के आदम अलैहिस्सलाम पैदा कहो नो फरिश्तों ते इत्ला वर्क इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। दा खबर खुदा पाक दे फरिश्तों ता वले मख के करा अल्लाह पाक फरिश्तों सर मशवरा कोला ना द अल्लाह पाक फरिश्तों सर द मशवरे हिस जरूरत नो मशवरे जरूरत पर अग दे के पेखीगी यो बंदा द यो मसली पूरा हकीकत बाने खबर नी नो चापोई कसानो सर मशवरा की नागा पोई कसान के मशवरा वर कई नो दत्त द मसले पूरा हकीकत वाज़िह शी। द मशवरे दा से हैसियत दे लके यो बंदा यो शीशा मख त उनी वला न पारे के मख विनी को सट पकीली विनी
شیشه چې مخې ته ونیسې نو سط پکې نه ښکاري مخ ښکاري نو د دې سط ښکاره کېدو دپاره به څه چل کوې دویمه شیشه به راوالې نه به شاته ونیسې سټ ته نو د هغې شیشې کې به د سټ عکس راشي نو دا شیشه به دا عکس راوالي نو د مخامخ شیشې له به یې ورکړي نو چې هغې کې وګورې کوم شیشه چې د مخې ته ده په هغې شیشه کې به تا ته مخ هم ښکاري او سټ به هم ښکاري نو یو شیشه کې راته مخ ښکاري او په دویمه کې راته سټ ښکاري نو د یو په مشوره باندې به لږ پوه شي او چې د دوو سره مشوره وکړې نو داسې به پوه شي چې مخکې وروسته ټول حال به تا ته معلوم شي نو مشوره کې انسان ته هغه څه معلوم شي چې ته مخکې ورته نی معلوم نو الله داسې نه دی چې پوره حقیقت ورته معلوم نه دی نو فرشتو سره یې مشوره کوله الله خو عالم الغیب والشهاده په پټو په ښکارو الله خبر دی نو د الله مشورې ته ضرورت نشته مشوره دویم د دې وجې کېږي چې یو بنده پوره مالک نه وي د شریکې څیز وي نو د دویمې صدار سره پکې مشوره ځکه کوي وایي څنګه چې زما حق دی دقسې د ده حق هم دی ورېږه ده سره پکې مشوره کومه نو په دې حیثیت هم الله فرشتو سره مشوره نه کوله الله پاک کامل مالک دی څوک ورسره حصهدار نشته نو جواب د دې خبرې دا دی چې مشوره اخیستل مقصود نه و نه بې علمي ده او نه شراکت دی او نه مشورې ته ضرورت شته مشوره اخیستل مقصود نه و خو شکل یې د مشورې ورکړ الله پاک فرشتو ته د انسان د پیدایش اطلاع چې ورکوي نو دې کې شکل د مشورې دی نور مشوره نه ده او شکل د مشورې یې ځکه ورکړ چې انسان ته د مخلوق ته الله پاک د مشورې د تعلیم ورکوي چې انسان ته مشوره کوه سنت مشوره د هغې تعلیم ورکول دا ترې نه معلومیږي لکه پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو سره مشوره کوله د پیغمبر علیه السلام مشورې ته ضرورت ځکه نو چې براه راست الله ورته په وحی د هر یو څیز حقیقت ښکاره کو نو وحی ته نه پس بیا مشورې ته څه ضرورت و خو بیا هم الله پاک پیغمبر علیه السلام ته حکم کوي وایي دوی سره مشوره کوه یو به پې د دوی زړه ښه شي د صحابه کرامو او بل سنت طریقه جاری شوله چې څه کار کوې نو مشوره کوه نو تعلیم نه مشورې ته نه راووت دویمه پیدا پکې دا ده چې د انسان د پیدایش نه مخکې د فرشتو به یو بل سره خبره کوله چې زموږ نه افضل او زموږ نه ډېر لوی علم والا بل مخلوق الله نه پیدا کوي فرشتو وی لن یخلق الله خلقا الله به داسې مخلوق نه پیدا کوي اکرم علیه منا چې زموږ نه زیات عزتمن وي الله ته ولا اعلم او زموږ نه زیات عالمان وي داسې مخلوق به خدای نه پیدا کوي نو د دې وجې نه الله د فرشتو په مجلس کې د آدم علیه السلام د پیدا کولو او په ځمکه د خلیفه جوړولو ذکر یې وکړ چې دا فرشتې د خپل خیال اظهار وکړي نو فرشتو اول د خپل علم او د پوهې مطابق د نیازمندۍ سره اظهار د خپل رای وکړ یا الله کم مخلوق چې ته پیدا کې او خلیفه کې هغه کې خو د شر او د فساد ماده به وي هغه به د نورو اصلاح څوکي په ځمکه کې د امن و امان انتظام به څنګه وشي چې هغه په خپله خونریزي کوي داسې مخلوق پیدا کې د دې په ځای فرشتې د شر او د فساد د مادې نه پاکې دي د خطا نه پاکې دي ګناه نه کوي هر وخت ستا تسبیح بیانوي نو په ظاهره د دې خدمت دپاره خو فرشتې مناسب دي چې خلیفه یا کا
د الله په کار باندې اعتراض نه کوو ځکه فرشتې د داسې خیالاتو او د حالاتو نه پاکې دي بلکې مطلب یې دا دی چې داسې یو بېګناه مخلوق شته چې فرشتې ورته وایي نو بل داسې مخلوق چې هغه به ګناه کوي هغه ته دا کار حواله کولو کې څه حکمت دی انسان به ګناه هم کوي نو ده ته دا ډیوټي چې حواله کوي نو دې کې څه حکمت دی بېګناه مخلوق شته نو الله جواب وکړه انی اعلم ما لا تعلمون زه په هغې څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ په ځمکه باندې خلافت دې سره چې څه لازم دي نو د هغې نه تاسو ناواقفه یې نو ځکه تاسو وایئ چې معصوم مخلوق شته دا کار به هغه وکړي دې نه پس الله پاک څه تفصیلي علم ورکړ آدم علیہ السلام تا وعلم آدم الاسماء كلها اوس چې الله پاک آدم علیہ السلام له علم ورکو په دې تمام کائنات کې چې دا څومره څیزونه دي د دې خاصیتونه د دې علامې د دې فایدې نقصانات د آدم علیہ السلام له علم ورکو او دغه علم د فرشتو د مزاج سره مناسب نو آدم علیہ السلام زده کړل چې په دنیا کې فلانې شی دا د فایدې دی فلانې شی د نقصان دی په دې کې دا خاصیت دی او طریق استعمال به داسي نو د انسان مزاج دا تعلیم اغشته او د فرشتو مزاج دا تعلیم وانغشته فرشته په لوګه تند څه پوهېږي په لوګه څونه تکلیف دی په تنده څونه تکلیف دی فرشته پې نه پوهېږي نفسانی جذبات ته دې څه اثر وي فرشته پې نه پوهېږي د یو څیز نه نشه څنګه پیدا کېږي فرشته په دې نه پوهېږي مار لړم کو چې چلے درد به څنګه وي نو فرشته په دې نه پوهېږي انسان لا مار لړم مچې ډمبر ټک ورکه دې په درد پوهېږي فرشتې لاړو د سره ټک ورکولی نه شي چې فرشته د مار لړم د مچې او د ډمبر ټک ورته کېدي نه شي نه به درد څه محسوس کړي نو د دنیا څیزونه د هغې خاصیتونه علامې د فرشتو د مزاج او د طبیعت نه بلکل جدا څیزونه وو دې وجې نه آدم علیه السلام زده کړل او فرشتو زده نه کړل بل دا خبره چې دا تعلیم یوازې په آدم علیه السلام ته نه دی شوی په تنهایۍ کې نه دی شوی بلکې د فرشتو او د آدم علیه السلام په یو کلاس کې یو لیکچر اورېدلی شوی دی یو کلاس یو لیکچر آدم علیه السلام هم اورېدلی دی او فرشتو هم اورېدلی قرآن کې حدیث کې چېرته داسې نشته چې دا سبق یې ورته ځان له وښو خو دا ده چې د دې تعلیم نه فایده آدم علیه السلام اغشتی شو د هغه د طبیعت مطابق و او د فرشتو د طبیعت سره مناسب نو نو آدم علیه السلام زده کړل نو ځکه الله فرمایي چې وعلم آدم الاسماء فرشتو نوم ځکه رانغی چې د هغوی د مزاج مناسب نو دا تعلیم او د آدم علیه السلام نوم ځکه ذکر شو چې د هغه د مزاج مناسب اوس په دې باندې څوک پوهېږي نه چې آدم علیه السلام څنګه زده کړه او دوی څنګه زده نه کړل ګوره د ایلې بچي چې د اګې نه روځي او په خانک کې ورته اوبه واچې نه پکې کخ وایي او لامبو پکې شروع کې ګرځي ده ته دا تعلیم دغه وخت کې چا ورکړ دی خو د اګې نه اوس راووته
څوک پې پوه شو چې دا تعلیم ورته الله براه راست دا تعلیم الله ورکه چې د ایلې بچې د اګې نه راووته نو دی په خانک کې سمدستي وړې وړې پاپې وي او پکې روانې ګرځي دې لامبو شروع د انسان بچی چې پیدا شي ده ته چال چلو خو چې د مور په سینه خوله کېږده او پی رودل شروع کا براه راست دا تعلیم الله ورکړه څوک پې پوه شو چې سبق ورته الله وښو دا ماشوم پوه شو او الله پوهېږي چې دا تعلیم دی ماشوم ته الله ورکړی دی دا د ایلې بچی پوه شو او الله پوهېږي چې دا تعلیم الله ورکړه چې دی اوبو کې روان شو ګرځي نو آدم علیه السلام په دې خبرو پوه شو او فرشتې پرې پوه نه شو اوس دا سوال که څوک وکړي چې آدم علیه السلام یې پوه نو فرشتې به یې پوه کړې وې په دې باندې د فرشتو مزاج به دقسې پیدا کړو څنګه چې د انسانو د دې مطلب خو دا شو چې فرشتو نه به انسانان جوړ کړي نو بیا خو نوعه جدا جدا ده فرشتې جدا قسم دی قسم مخلوق انسان جدا قسم مخلوق خلاصه دا چې د ځمکې د مخلوقاتو نومونه او د هغې خاصیتونه آدم علیه السلام ته د دې علم ورکړی شو او دا د فرشتو د وس نه بار خبره وه بیا د دغې مخلوقاتو د فرشتو په مخ کې سوال وکړی شو که تاسو په دې خپل خیال کې رښتیني یې چې زموږ نه زیات علم والا به نه پیدا کوي زموږ نه زیات فضیلت والا به نه پیدا کوي ځکه نه دې څیزونو نومونه واخلئ نو فرشتو وی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پاکی دا تعالی را لا علم لنا من تا علم نشتا إلا ما علمتنا مگر سمرا علم چی درا کرده بس دق کرده إنك أنت العليم الحكيم بے شک علم والا حکمت و الہی من نپویگو دید اللہ علم اظہارو کو او بیا آدم علیہ السلام ته ته شروع کړ فوراً یې شروع کړ ټول بیان یې ورته وکړ په ځمکه باندې حکومت کول دي او حاکم به د خپل رعایا د حال نه ځان خبروي اوس که فرشتو له الله حکومت ورکي او ځمکه کې انسانان وي او انسانانو جګړه وکړله یو انسان راغی او د بل یې پړق ورکړ دې رپورټ له لاړه فرشته حاکمه ده او بل دوه انسانانو جګړه وکړه نو دا یو لګېده بل یې سوک ورکړ نو دې لاړه رپورټ یې وکړ او بل دوه انسانانو جګړه وکړه نو په امسا یې سړی وو هغه هم رپورټ وکړ نورو دوه جګړه وکړه نو په چاقو یې وو هم رپورټ له لاړه او بله جګړه شوې ټوپک تماچه باندې ډس کړې دا ټول رپورټ له لاړل فرشته دا فرق معلومولی شي چې د پړق څومره درد دی د سوک څومره درد دی د امسا څومره درد دی د ټوپک تماچې څومره درد دی د چاقو څومره درد دا فرق انسان معلومولی شي په فرشته که ته په ټوپک ډز کې نه لګي فرشته خو د نور مخلوق دی نو په دې رڼا ډز وکړه نو څه چلو شو په رڼا کې هسې کارتوس دې ضایع کړ په دې رڼا کې د الله ستاسې ووه نو ته به یې پړق مې ورکړه چاله دې پړق ورکړه هېڅ هم نه دې رڼا ته چاقو نیغ نیغ کوه نو رڼا پرې نه خوږېږي نو فرشتې دی د دې ګزارونو فرق محسوس کولی نه شي او انسان دا فرق محسوس کولی شي نو چې انسان حاکم شي نو هغه به د دې جدا جدا سزا متعین کړي ظالم لبا د هغه د ظلم مناسب جدا جدا سزا ورکوي او که په دردونه نه پوهېږي نو خو بس ټول ګزار دی نو پړق او سوک او کوتک او چاقو او ټوپک
دا یو شی دی فرق اونشو نو فرشتي حاکمان نه کړی او انسانان حاکمان کړل چې د دې فرق معلوم کړي او د هغې مناسب سزا ورکړي دویم سوال دا دی چې د فرشتو ته څنګه پته ولګی چې انسان به خون ریزي کوي اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء دې ته څنګه پته ولګي چې دا فساد به کېږي دې خو علم غیب نه لري وی د انسان حالات او ورسره معاملات دې فرشتو ته مخکې الله وښول چې داسې به کېږي بیا فرشتو ته چې پته ولګي چې انسان به داسې کار کوي نو خپله الله نه تپوس کوي چې الله داسې کارونه کوي نو بیا یې خلیفه کوي په دې خو موږ نه پوهېږو اتجعل فیها من یفسد فیها خدای چې دا کار کوي نو بیا هم ته خلیفه کوي په دې مقصد نه پوهېږو په حکمت نه پوهېږو او یا دا چې دې فرشتو ته وښولی شو چې په انسان کې قوت عقلي به وي دا نوی مخلوق چې پیدا کېږي نو ده کې به قوت عقلي وي او قوت شهواني به پکې وي او قوت غضبي به پکې وي درې قوت دي پکې نو دې فرشتو وکتل وی قوت شهواني او قوت غضبي دا خطرناک قوتونه دي اگر چې د یو وخت قوت عقلي خو ډېر ښکلی دی خو دا یو دی قوت عقلي ښکلي صفت پکې یو دی او دا د فساد پکې دوه قوته دي شهواني او غضبي په انسان کې چې قوت شهواني په جوش کې راشي نو دی دا خپل شهوت پوره کول غواړي نو چې کله دی خپل خواهش پوره کوي او د ده مخې ته څوک رکاوټ جوړېږي نو د رکاوټ ختمولو دپاره دله غوسه ورشي نو قوت غضبي په جوش کې راغی نو رکاوټ ختموي بیا قتل یې کي خپل شوق پوره کوي او چې څوک یې منع کوي نو هغه قتلوي نو فرشتې وایي قوت شهواني او قوت غضبي خو فساد پیدا کړ نو دا دوه قوته د فساد دي قوت عقلي هم مغلوب شو الله وی فرشتو تاسو نه پوهېږئ که دا قوت شهواني او دا قوت غضبي د قوت عقلي تابع که دا دواړه د فساد نه دې نه ډېر لوی خیر پیدا کېږي بیا که قوت شهواني او قوت غضبي دا د عقل تابع کړ بیا ته د فایدې کارونه وشتي شي نو بس غونډ خبره مختصره ورته که انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ نو دې وخت کې قلارې شئ فورا به یې قلارې شو د آدم علیه السلام او د فرشتو ترمنځ امتحان چې شوی دی نو د فرشتو ته الله پاک فرمایي انبئوني مال خبر راکې امتحان ته اخلي مال خبر راکې نو فرشتې ورته وایي چې سبحانک لا علم لنا نه پوهېږو اوس آدم علیه السلام ته داسې نه وایي چې ته مال خبر راکه هغه ته وایي انبئهم دوی له خبر ورکه دا فرشتې پوه کړه دې طرز بیان کې چې دا فرق راغلی دی نو دا واضحه خبره ښکاره کوي چې آدم علیه السلام ته الله پاک د معلم درجه ورکړه دی استاد د معلم دی او فرشتې هغې ته د طالب علم درجه ورکړله دا استاد درجه د شاګرد نه پورته ده او دې نه دا معلومیږي چې د فرشتو په علم کې کمې زیاتې کېدی شي د کوم څیز چې دې ته علم نو د آدم علیه السلام په ذریعه باندې د هغې څیزونو علم ولا الله ورکړ د فرشتو علم کې کمې زیاتې کېدی شي او آدم علیه السلام معلم او فرشتې طالب علم نو طالبان د دین دم خوشحاله شي چې دا هغه مرتبه ده چې فرشتو ته الله ورکړې ده فرشتې طالب علم
او د طالب علم دومره اوچت مقام دی چې د الله د رحمت فرشتې ورته وزرې ویلوي. الله پاک آدم علیہ السلام خلیفہ کر. د خلیفہ څه مقصد ده؟ خلیفہ نائب ته ویلی شي یعنې څوک د بل چا په ځای د یو کار کولو دپاره چې ودرېږي مقرر شي نو ده ته خلیفہ وایي. خو دې ځای کې د خلیفه معنا دا شوله که د خلیفه معنا دا شي چې دی به په ځمکه کې د مخکې نه اوسېدونکي مخلوق په ځای نایب شي نو بیا پکې هېڅ اشکال نشته. مخکې فرشتې وې پیریانو نو د هغوی په ځای دی نایب شو هېڅ اشکال نشته. خو عام عالمان د خلیفه نه دا معنی اخلي چې د الله د طرف نه د الله د قانون نافذ کولو دپاره د الله نائب خلیفه څه ته وایي؟ د الله د طرف نه د الله د قانون نافذ کولو دپاره د الله نائب دته خلیفه وایي. نو په دې باندې سوال پیدا کېږي چې د نائب ضرورت او حاجت هغه وخت پیښیږي چې کله اصل موجود نه وي یا اصل د یو فیصلې نافذ کولو نه په څه وجه عاجز وي. نو الله تعالی خو د هر قسم عاجزۍ نه پاک او منزه دی او دغه رنګ موجود هم دی همیشه. نو د دې سوال نه جواب داسې دی چې د نائب د تقرر دپاره د مخکینۍ مفروضه غلطه ده ځکه چې نائب کله کله دې دپاره هم مقررولی شي چې اصل په دومره اعلی مرتبه باندې وي خپل محکوم او مملوک لا د هغه نه پیدا اخیستل براه راست بغیر د واسطې نه ممکن نه وي. نو تاسې موقع باندې خلیفه او نائب مقرر کولی شي. نو نائب دې لپاره مقرر شي چې دې د مالک او حاکم د طرف نه محکوم او مملوک ته حکمونه ورسوي او محکوم او مملوک د دغه نائب نه فایده واخلي. نو دلته هم په انسانانو کې چې کوم د اعلی درجې خاوندان دي پیغمبران دي هغوی د الله پاک د طرف نه نائبان او خلیفګان دي. نو دا نور خلق دوی دا خلیفه نه د الله د خلیفه نه د پیغمبر نه فایده اخلي او پیغمبر براه راست د الله نه فایده واخلي. نو آدم علیہ السلام رومبے خلیفہ شو او بیا د ده خلیفګان د ده نائبان را روان شو پیدا کېدل. نو خلیفہ لفظ نائب او قائم مقام نورو ځایونو کې الله پاک ویلی دی وهو الذي جعلكم خلائف في الارض. دا الله هغه ذات دی چې تاسې په دې ځمکه کې نائبان ګرځولي. وهو الذي جعلكم خلائف الارض. دا الله هغه ذات دی چې تاسې په ځمکه کې نائبان ګرځولي. او بل ځای فرمایي یجعلکم خلفاء الارض. تاسې د ځمکې خلیفان جوړ کړي نائبان یې جوړ کړي. نو تاسو هم د یو قوم لاړ شي د هغه په ځای بل راشي بل قوم ختم شي د هغه په ځای بل راشي. د مسلمانانو خلیفہ هغه تم خلیفہ ویلی شي
पदे किम द नियाबत माना प्रतरा विदे द पैगंबर अलैहिस्सलाम नायब दे द मुसलमानानु निगरानी कई प दीनी कारुन के और प दुनियाई कारुन के। अल इमामतु मौज़ूअतुन लिखिलाफतिल अर्द, अल इमामतु मौज़ूअतुन दा इमामत चेरे यानी इस्लामी खिलाफत द दिन पर हिफाजत कोलो के और द दुनिया नज़्म नसक चलोलो के और इस्लाह कवलो के द पैगंबर द खिलाफत नुम दे। अल इमामतु मौज़ूअतुन लिखिलाफति नबुव्वति फी हिरासति दीन व सियासति दुनिया। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैहि वही वी रियासतुन आम्मतुन फी दीन व दुनिया खिलाफतुन अनिन नबी। इदा खिलाफत द पैगंबर अलैहिस्सलाम ने द पैगंबर अलैहिस्सलाम शान बल शान थे पकवानी पैगंबरान द बनी इसराइलो अगुबा नियाबत और खिलाफत को और सियासत बेको। कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत और हुकूमत दा पैगंबरानों को। कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन, कल चे वयो नबी वफात शुनु दागा कायम मुकाम बबल नबी रागे। व इन्नहु ला नबी बारी, पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई गोरे मान रुस्त बल पैगंबर और बल नबी निश्ता। व सयकूनु खुलफाओ, मान रुस्त बबिया जमा खलीफगान भी फयक्सुरून अबडीर। द अल्लाह नायब पैगंबर और चियो पैगंबर ब वफात शुदा अल्लाह बल नायब बरागे बल खलीफा न ब्या दग सिलसिला खत्म शुला न उस पर दुनिया की द पैगंबर अलैहिस्सलाम खलीफगान बली और द मुल्क और द कौम द दुनिया और द आखिरत खैर खेगड़ बगवाड़ी द बसो गवाड़ी द पैगंबर खलीफा दे गवाड़ी और द कहते इस्लामी सियासत हुई। तो सियासत दे मौजूदा जमाना के दा से खल को बदनाम को चाल तो कवर के हुई सियासत है वसरों को तो ककोल नुम सियासत न दा खराब खल को दा नुम बदनाम को कनी इस्लामी सियासत पैगंबरानों करे दे। इस्लामी सियासत हक दे दा पैगंबरानों करे दे और दा पैगंबरानों न रोस्तो दा पैगंबरानों वारिसान आलिमान दे कई दा आलिमान सियासत सही दी और दा सवाब कार दे दा दुनिया दा आखिरत दा खैर खेगड़े कार दे। खुदा पाक दे दा पूरी दुनिया मुसलमानान इस्लामी सियासत बांधे रावली और पर शैतानी सियासत और पदोका दे खुदा न रावली। वइज़ क़ाल रब्बुका लिलमलाइकति, अगर वक़ियात का चिस्ता परवरदिगार फरिश्तों तो फरमाइल इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़, बेशक जगर्ज उनकी हम पज़मक के खलीफा खपल नाइब और खलीफा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा, फरिश्तों वेल अतजअलु फ़ीहा, आयत पैदा क्यों कर दे फ़ीहा पर इज़मक के मन युफ़सिदु फ़ीहा, अगर सोच के फसाद बकई देज़मक के वयस्फिकु दिमा, और विने बतो यही खून रीजी बकई। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और मंग पाकी बयान उस्ताद हम्द सना सरा। वनुक़द्दिसु लक, और पाकी दरला बयान तस्बीह वायु सुब्हान अल्लाह अल्लाह पाक, और नुक़द्दिसु लक अस्ता पाकी बयान। क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह पाक को फरमाए इन्नी अअलमु, जो खबरदार यमा मा पाग सुबान ला तअलमून, चिता से पे न पोएगे। वइज़ क़ाल रब्बुका लिलमलाइकति, अगर वक़ियात का चिस्ता परवरदिगार फरमाए लिलमलाइकति फरिश्तों ता
इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, बेशक ज़ पैदा को उनके पज़मक के ओ खलीफा नायब। आलू अतजालु फीहा, फरिश्तो वेल आयत पैदा के पदेज़मक के, मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, अगर मखलूक की फसाद बकई देज़मक के और खून रीज़ी वपकी कई। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और मन तस्बीह वायु खूबी बयान उसका, बिहम्दिका सरद हम्द सनास्ता, व नुक़द्दिसु लका, और उसका पाकी बयानो। क़ाल इन्नी अअलमु, अल्लाह पाक वतो फरमाइल, इन्नी अअलमु बेशक खबरदार यमा, मा पअगसबान ला तअलमून चिता से खबर में। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, उखुद अल्लाह पाक नमुना आदम अलैहिस्सलाम का कुल्लहा टोल। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, तालीम वर्क अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम ता अल अस्माअ कुल्लहा द टोल सिजनु द नमुना। थुम्मा अरदहुम बिया, अल्लाह रुआन निकल दग नमुना अलल मलाइकति फरिश्तोता। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाए, फ़क़ाल अल्लाह पाक फरमाइल, अंबिऊनी खबर राके माता, बिअस्माइ हाउलाए पनुमुनो ददी सीजनो, इन कुंतुम सादिकीन, कचरिता सुरिश्तिनिये, कदे की रिश्ते से जमान बजात आलिम न पैदा की, जमान अब अफजल न पैदा की, न उवाय ददी सीजन नमुना खाए। आलू दे फरिश्तो वर्तवेल, सुब्हानक ला इल्म लना, फाकिरता लरमंगत इल्म निश्ता, इल्ला मा अल्लमतना, मगर तुमरा इल्म सितारा तरा करे, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक उनसे इल्म वाला हिकमत वाला है। क़ाल या आदम, अल्लाह पाक को फरमाया ए आदम, अंबिअहुम खबर वर कदीता बिअस्माइहिम, फनुमुनो दी चीज़ों बांधे। अंबिअहुम बिअस्माइहिम खबर वर कदीता फनुमुनो दी अशाओ। फलम्मा अंबअहुम, बस हर कल के आदम अलैहिस्सलाम खबर वर करे फरिश्तों तबे अस्माइहिम, फनुमुनो ददी चीज़ों। क़ाल अलम अक़ुल लकुम, अल्लाह फरमाइल, अलम अक़ुल लकुम, आया मानू वेले तासता, इन्नी अअलमु बेशक खबरदार यमा, गैबस समावाति वल अर्द, पाग पुट चीज़ों द आसमानों और दज़मके। व अअलमु, और खबरदार यमा, मा पअगसबाने तुबदूना चिता से इख्कार कवे, व मा पागसबाने कुंतुम तक्तुमून चिता से पटवे। क़ाल अलम अक़ुल लकुम, अल्लाह पाक को फरमाइल, अलम अक़ुल लकुम, आया माता सुतनु वेले, इन्नी अअलमु बेशक खबरदार यमा, गैब समावाति वल अर्द, पपुट पुट सिजुनो राजुनो आसमानुनो दज़मके। व अअलमु मा तुबदून, और खबरदार यम पागस चिता से इख्कार कवे, व मा कुंतुम तक्तुमून, और पागस बाने चिता से पटवे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार, या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।